دا زموږ روم دا زموږ هر څه دی زموږ دا غواړي د دې سره امداد وکړی شي دا د الله کې زما واړه واړه وروڼه دي دا د ویس وس نه رسېږم او زه داسې بیمارۍ راګیر کړې یم چې زما ژوند زما ضمیر او زما وجود ګولو ختم کړو. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سوات نیوز ډاټ کام مینوال السلام علیکم. ستاسو کوربه فضل ربی پښتونیار د اخلاص پروګرام سره تاسو ته په یو نوي پروګرام کې مخاطب یم. عزتمندو اخلاص پروګرام همیشه د هغې دردمندو आवाज درد تاسو له راوړي کوم چې په معاشره کې د نظرونو نه پنای. عزتمندو که دې کور ته زه نوی راغلی ټیک ته موږ د مشر موږ دې کور ته نوی رابللی د دې کور حال به چا اخیستلو. عزتمندو اوس کوم دور چې دی هغه د سوشل میډیا دی د ټي وي دی. عزتمندو کله چې هم دا پروګرام زما مسلمانان وروڼه وګوري که هغه په بهر هیوادونو کې دي که هغه په منګوره کې دننه وس لرونکي دي نو عزتمندو د هغوی دپاره د ثواب ذریعه جوړه شي او زما د دې بېوسه خویندو دپاره د دې بېوسه مور دپاره د دې بېوسه پلار دپاره د علاج ذریعه جوړه شي. عزتمندو دا هغه دردېدلی کور دی چې زه به دا ووایم چې هغه شعر به زه ووایم چې وایي زه ورته جوړ چا په ګوته کړی یم کاڼی چې راځي زما په سر لګي مشر له به زه راځمه چې د دې خپلې لور په حوالې سره څه وایي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی تاسو خپله پوره پېژندګلو وکړئ ستاسو نوم څه دی جی د کوم ځای اوسېدونکی جی موږ د فتحپور اوسېدونکي یو جی او نوم مې ابراهیم دی جی او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د دې غریبانو خلکو تپوس وکړو. تکلیف ته څه دی مشره؟ تکلیف ما زه څوکیدار یم جی 12,000 مې تنخواه ده جی او دا مې بچي جی دې بچي ته څه تکلیف دی زما د خور ته د دې دماغ زما د مسلمانانو وروڼو نه څه غوښتنه کوي څه به ووایو مسله ساته مسلمانان وروڼه ژوندي دي غوښتنه څه کوي نه جاړه مه بچوړه عزتمندو خدای گواه دی جی سبا روجه ده او خورۍ ته زما مسلمانانو ته عزت عزتمندو د دې بېوسه کور د دې ماتم دا خبرې تاسو واورئ جي دې کور کې ماتم دی دې کور کې تیاره ده دې کور کې سکون نشته دی پلار عاجزه پلار غریبه مور غریبانانې خویندې بچوړه جړمو واړه بچي عزتمندو دا ماتم تاسو ګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا ته خورې څه تکلیف دی ته زمونږ خورې ته زمونږ انشاءالله مسلمانانو نه ستا دا پروګرام ګوري تا ته څه تکلیف دی خپل تکلیف او د مسلمانانو نه څه غوښتنه کوي ماشومان جاړي نور جاړي زه د خپلو وروڼو نه خپل مشرانو نه ستاسو د ټولو شکریه زه ادا کوم چې هغو زما داسې مدد وکړي زه په یو داسې بیمارۍ کې مبتلا یم چې نه مې سر خلاصېږي او نه مې خپې خلاصېږي. زه یو داسې بیماري ماته لګېدله چې هر میاشت پس هر هفته پس زه په هسپتال کې داخله یم. زما بېوسه پلار دی هغه ما دپاره په چړ ټولۍ خیرات ټولۍ جوارګۍ خرڅې کړلې موږ په پاڼو اور بلو زموږ دپاره یې هر نمونې له محنت کړلی موږ په خپله محنت کړلی زما په بیمارۍ باندې هغه دومره روپۍ ولګولې خو د دې نه اپلا په هغه هېڅ وس نه رسېده د اف ایس سی سټوډنټ یم او ما ته تر اوسه پورې هېڅ چا د جاب دغه نه دی راکړی زما په دنیا کې یو ملګری نشته هېڅوک زما سره تعلق نه ساتي زه دومره مجبوره یم او دومره بېوسه یم چې زما ضمیر ما مجبوره کړي او زه بېوسه ژاړم او زه د خفګان د لاسه هسپتال کې داخله شم او زما بېوسه مور ده او بېوسه مې وروڼه دي او بېوسه مې پلار دی
او زما واړه واړه رونه دي دا دې هېڅ وس نه رسي او زه داسې بیمارۍ راګیر کړې یم چې زما ژوند زما زمین او زما وجود ګولو ختم کو زما په وجود کې نو شو دی زما ټول وجود ننو نه ډک دی ما ته وایي چې د دې اپریشن به موږ تاله کوو هغه اپریشن دپاره زما سره پیسې نشته زه د خپلو وروڼو نه خواست کوم چې زما سره د روژېزبرګه میاشت او زما سره څه لاس خلاص وکړي وشو ستا څه نوم دی مابید عبید زویا لاړه مو ښه الله به خیر کړي ښه راځئ زه ور لرځو چې مور سوی السلام علیکم وعلیکم السلام ای بچی ته چې ګورې ځوان جان بچی دی تعلیم یافته ده زموږ خور ده دې ته چې ګورئ څه محسوس کوئ خورئ نو موږ خو خپل د دې خویندو وروڼو نه ده بس کوو چې یاره دا پیغله جینۍ ده لکه دا ښه شي موږ خو ډېر خپل وس وکړو او جاروګۍ او صابه او هر څه ټیلري او هر څه مې پسې وکړو او لکه ډېره زیاته په جعفر شاه پسې م لاړم ما پسې 50 روپۍ راواغستې ما ته وې دا 50 روپۍ به ما ورته یې بس کوټې په هسپتال کې ما خپله لور سوزه کې ته واچوله ما واپس راوړه ما ورته یې ما له 50 روپۍ مه راکوه او زه ترې را روانه شوم په شاه صاحب پسې لاړم شاه صاحب ته مې وویې او دا چیټونه داسې ټیسکري دار ته مې ولوړې ما یې که ما سره لږ مدد وکړه هغه ولګېد ما ته یې وویې نه نشته وې سید هسپتال ته راړه شه ټیک شو خورئ الله به کوي نادیه زه تاسو چې د خپل خو ته ګورئ څه وایي مونږ بس دا وایو چې د دې سره دې مدد وکړئ چې 1 روپۍ زموږ سره نشته مونږ د ډوډۍ درک نه لګي مونږ سکولونو ته زه په دې غریب باندې کې تاسو شو نبیله ها نبیله بیلا زه څه غوښتنه کوئ دا زموږ خور هم ده دا زموږ مور هم ده دا زموږ ورور هم دا زموږ هر څه دی مونږ دا غواړو چې د دې سره امداد وکړی شي دا د الله جوړ امین ثم امین